اجنبي ښځه چې په چا باندې سلام وکي نو د دې سلام اخیستل څنګه دي؟ که نامحرمه ښځه سلام در باندې وکي نو د دې سلام جواب ورکول نشته، نه به ته پې سلام کې په زړه زړه کې واخله خو مخامخ نه. او که بوډۍ ښځه وکي نو بیا په هغې سلام ته اخیستی شي، او که ځوان وکي نو انسان پړه کې خواهشات راځي نو سلام یې مه اخله. قبرستان کې چې کم بوټي لګېدلي د هغې میوه خوړل، په قبرستان کې که چېرته بوټي دا د چا ذاتي ملکیت وي هغه خو نشي خوړی چې هغې کرلې دي دپارې چې میوه ترېنه راشکوم او خرڅوم. خو که زموږ دا وقف ادیرې وي، دا وقف قبرستانونه وي، نو د دې دا میوه خوړی شي، د دې اجازت شته دی. په قبرونو باندې لیکل کول دا مباح دي، خو په دې کې د الله نوم یا کلمه یا داسې څه مه لیکه چې هغې سره د دې بې حرمتي کېږي. اکثریت زموږ خلک داسې کوي چې څوک په دې باندې کلمه ولیکي، څوک پې آیات الکرسي ولیکي او بیا پې سپي او پیشوګانو دا پې بول براز کوي، نو د دې نه منې راغلي، الټا هغه ګناهګارېږي په دې باندې، عذاب پې درته میلاویږي. یو بس چې روان وي زموږ عذر دی نو په هغې کې مونځ څنګه وکړو د دې څه حکم دی؟ بس چې کله رواني اول خو ډرایور ته ووایه چې ودرېږي، خو که نه ودرېږي دا بعضې ډرایوران وي داسې اکثر په دې بار ممالکه کې غیر مذهبه وي، هغې چاته دا ودرېږي نه. نو هغه که روان وي نو اول خو د قبلې تعین وکړه چې قبله کم طرف ته، که قبلې طرف ته روان وي نو په ولاړه باندې بس کې مونځ وکړه، ځای پکې ځان له وګوره. که بس ډېر زیات خوځي نو خیر دی سهاره واخله په لاسونو، په دواړه لاسونو سهاره واخله، خو دا مونځ وکړه چې وخت نه وځي. که بیا هم داسې نه وي په ولاړه نشي کولی، په ناسته باندې وکړه، د هغې چې کوم هغه فرش دی په هغې باندې سجده مونځ هم پرې پوره کوه. خو که بیا هم داسې ناممکنه وه چې رش ډېر زیات و هغه ناسته دې هم پکې نه وي نو په خپل سیټ باندې په اشارو باندې مونځ وکړه. علما کرام وایي بیا چې کله ته لاړ شي نو د دې قضایي بیا راوګرځوه. نو دا یو صورت د دې لیکلی شوی. موزې اچولي د پاسه بوټان اچولي دي نو په دې باندې مسحه بالکل پې کولی شي، مسحه پې جایز ده. زه په یورپ ملک کې یم، هلته کې د ډیلیوري کوم دي کورونو ته خوراک څښاک وړم، په دې کې اکثر حرامه غوښه وي، نو د دې څه حکم دی؟ مسلمان له پکار دا دي چې د آخرت فکر وکړي، د دنیا فکر لمحیه دا نه ختمیږي، دنیا سوچ او فکر دا نه ختمیږي، همیشه به انسان کې دا هرس پروت چې یو سړي سره 1000 روپۍ وي چې 2000 وي، چې 2000 وي 4 بس وي چې زیاتوم او پته نه لګي چې څه به کوم. چې څه شیزونه مسلمان د پاره حرام دي نو د هغې بل سړي ته رسول هم حرام دي، نو د دې شیز نه ځان وساته، حلال شیزونه وړه، کني چېرته بل کار ځان له وګوره. خانه کعبې له غسل ورکول دا د قرآن نه ثابت دي، د صحابه او د نبی کریم صلی الله علیه و وسلم د دور نه دا ثابت دي چې خانه کعبې صفاوالی راوستی، دا څه بدعت نه دی بلکې د یو نظافت دپاره کې چې په دې کم ګند او د دوړه وغیره دی دا صفا شي، نو دا یو موجب اجر دی، سړي ته په دې باندې اجر ملاویږي چې بیت الله صفا کېږي. 3 ګوتې چې چاله ورکړي آیا دا طلاق دی؟ طلاق دپاره شرط چې کم دی په ژبه باندې ویل دي او یا په تحریر کې لیکل دي، او که چاله دې 3 ګوتې ورکړي نو دې سره طلاق نه واقع کېږي. دا خلکو خبرې کوي به 3 ګوتې ورته نیولي چې طلاق دی وشو، بیا پې جګړې کوي یو بل سره، دې سره طلاق نه واقع کېږي. د قادیاني په کور کې کار کوم او د دې خوراک څښاک زر د دې سړي نه وځي، دا د اسلام ډېر لوی دشمن دی. عام مشرک سره خوراک هم کولی شي، د هغې ذبیحه به نه خوري، د هغې په ګنده لوښي کې مه خوره، پاک لوښي کې تیز ځان له راغواړه ورله ورکړه. خو دا دومره خبیث او دومره لوی دشمن دی چې د سره سلام لاس ملاول معاملات هېڅ هم نشي کولی. زر د کور وځه، د ده د وجې نه به په تا باندې هغه نحوست را نازلېږي. د پیغمبر د نبوت دعوه کړې ده او دا خلک هغه پسې روان دي، نو ته خو د پیغمبر صلی الله علیه و وسلم په سینه باندې چاړه راکاږي، د سره کار کوي، مه کوه د مدد د ده نظر وځه. کم سړی چې د ذنقدن په وخت کې کفریه الفاظ ووایي او د مخکې نیک اعمال کړی وي نو د سره به معامله څنګه کېږي؟ انما الاعمال بالخواتیم،
د اعمالو دارالمدار په خاتمه باندې دی. که یو سړی ټول عمر نیک اعمال کړي وي، هغه نیک اعمالو ته اعتبار نشته، که آخره وخت کې د نه کفریه کلمه وته، د لاړو د کفر په حالت کې وفات شو، د فیصله به کفارو سره کیږي. او که یو سړی ټول عمر د بد اعمال کړي، کفر کی، او د مرګ په وخت کې ته خدای کلمه نصیب کا، الله تبارک وتعالی اسلام ته راوبله، نو بس د سړي هغه شاتني ارس معاف شو او د مسلمان وفات دی. اې د نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم په دور کې چا د نبوت دعوه کړې و او سو حکم فرمایلو. حیات مبارکه صلی الله علیه و آله وسلم په وسان لګ مخ کې دور کې یو یمن کې یو خبیث و اسود عنسی به دته وي. دا اسود عنسی داسې و چې د نبوت دعوه وکړه یمن کې. دا یو داسې شبده‌باز شانته او جادوګر شانته و، یو خر ورسره و. اخر ته به وی کینه ابا کینه صورتي ودرېږه ابا ودرېده، ورته وی سجده وکړه، سجده به وکړه. نو ټولو خلکو دی راوغوښتو د نجران چې کم د هغه ځای خلکو هغې ځان سره کینولو، چېرې دنه موږ څه تپوسونه کوو د نبوت باره کې. نو د خولې نه د بلا بچې دومره چالاک و، دومره چالاکي زده کړې وه چې هغه چالاکۍ د وجې نه دې ظالم هغه خلک دوکه کړو، نو هغې پې ایمان راوړو. چې هغې پې کله ایمان راوړي، نو د ده قوت زیات شو. په دې وخت کې چې کم د هغه وخت بادشاهانو هغې قتل که او د بادشاهت سنبال کو د هغه ځای د یمن. نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم ته خبر را رسی. هغه وی دلته کې یو ظالم راوته چې د نبوت دعوی کړی ده او عجیبه کارونه کړی دي. په دې وخت کې شیرین بازان دا یو مسلمان حکمرانو، نو هغه ته نبی کریم صلی الله علیه وسلم خط ولېږه چې قتل یې کړه دا مردار. چې کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم خط ورته ملو شو، نو د ده ښځه د په قید کې وه، په محل کې ساتلې وه، د ده ښځې به ترې ډېر زیات نفرت کولو. نو د دې شیرین بازان د ده یو تره زوی و، هغه ده ته ډېر زیات غوسه و. نو هغې بیا ورننوت او ښځې سره یې ملو شو چې دی وجنم. نو هغه هم ورسره شو. نو محل ته یې ورننوتو، هلته کې حلال کو، مردار کو. چې کم د ده پیروکار نو هغې پې خبر شو چې څنګه راتله، هغه خر به یې کول، هغه مرۍ اوازونه یې راوتله، او ورته نږدې مه راځي، په سړي باندې وحي نازلېږي. نو هغې ته نبار که دي ته ورته اعلان وکړو سړی مردار کو. نو بیا هغه خلک اخوا دېخوا غرونو ته وخته. بیا د دې نه پس ته یو بل مسیلمه کذاب چې د نبوت دعوه کړې وه، دا هم و، خو دې اول نبی کریم صلی الله علیه وسلم له راغلو. ورته به وی ما خپل خلیفه جوړ کا. حضور پاک ورته وی ته خلیفه یادوي، دا یو چوکه دا یو خاخ پروت دی، وي دا په خلافت کې نه در کوم، ته خلافت یادې. نو هلته لاړو د نبوت دعوه وکړه. او د عمر هغه وخت کې د 100 کالو نه زیاتو بوډا سړی و دا مسیلمه کذاب. نو دومره ظالم و د ده په دې جنګ کې بیا 700 حفاظ صحابه کرام شهیدان شوي. نو د دې ظالمانو حکم چې کوم دی نو هغه د قتل دی. مریم بیبي ته دا د حضرت هارون علیه السلام خورې ورته ویلې ده. آیا دا د پیغمبر هارون خور وه که د بل هارون؟ یا خدا ده چې د دې د رور چرته هارون نوم و. په یو روایت کې داسې راځي، حضرت مغیره رضی الله تعالی عنه وی ما نه کسانو د حضرت مریم علیه السلام باره کې تپوس وکړو، وی آیا وی دا د موسی او هارون علیه السلام خور وه؟ حالانکې دا خو د هغې نه ډېر وخت بعد راغلی وه. نبی کریم صلی الله علیه و وسلم ورته وفرمایل چې دا عربو دی دا خلک چې نو دی به د برکت دپاره د پیغمبر نوم خپل ځان سره لګولو. نو دا یا د برکت د وجې نه لګولی دی او یا نسبت هغې طرف ته کړی دی او یا د دې رور بل و ده. یو ښځه د هغې له خپل کور کې رونه حصه نه ورکوي، دا هر ټایم ورپسې ختمونه کوي، بددعاګانې کوي، دې له څه پکار دي؟ زما محترمو خپلو خویندو له حصې ورکوي. ځان له آخرت مه خرابوئ. هغه څو ورځو نه په هغه میډیا باندې هغه یو د زنانه تصویر دی په کوهاټ کې وه، وی هغې خلکو ته التماس وکړو، ورته وی ما د رور قبر ته ځان سره بوځي چې رور مې دفن کوئ. چې کله رور دفن شو نو دې چغه کوي الله
وی زما په دې رور باندې رحم اونکي وی چې څنګه زه د خپل پلار میراث نه 10 کاله محرومه کړم یا الله دا شانتي دې د خپل رحم نه محرومه کړي. څومره بد دعاګانې به درته کېږي. څه دې وکړو چاله دې وکړو چې هغې له دې حصه ورنه که تا ځان سره یوړه څه چې وفات شي څوک دې ځان سره یو شپه په کوټه کې ساتي په زورې بار کې وي مړی دی وي زر یو کاږه څوک دا هم نه وي چې پلانې مړ شوی دی وي مړي کور چرته دی ورکوي دا حصې. ځان له آخرت مه تنګوئ مه پلارانو له تنګوئ ځان له دا قبر مه رانږدې کوئ یقین وکړه د دې زور ډېر سخت دی ګورې نه شي وړی. پکار دا ده چې دا حصه دې ورله ورکړي. د قرض پیسو باندې حج یا عمره کول بالکل کولی شي چې بیا قرض ورکې چې قرض نه ورکې ګورې بیا ترې مه اخله په قرض باندې. یو کس وایي ما ښځې له 3 طلاقه ورکړو او بیا ما ته علماو فتوا م راکړه چې طلاق واقع شوی دی او زما اوښیان هغې لاړه هغې بل چا نه تپوس وکړو په یو مجلس کې 3 طلاقه نه دي واقع شوي خپله خور یې واپس راوسته او هغې چې کله واپس راوسته نو بیا 4 کاله اوس ما سره وشو او د دې دوران کې الله ما له بل زویم راکړی دی. قابل قدر محترمو زموږ علما کرام چې تاسو ته ناست نو دې د وجې نه ناست چې آخرت هم بچ شي. که یو سړی په ګناه کې مبتلا دی د علماو کار دا دی صرف وینا کول تاسو ته او که څوک پې عمل کوي او که نه کوي د هغه خپل کار دی. زموږ مدرسو ته چې کله فتوی راشي نو هغه ستا د سوال مطابق د هغې جواب وي او 3 طلاقه یو شمارول دا کم چې ناستي ورته وایي دي ظلم کوي چې تا له دومره لوی علما کرامو فتوا درکړه چې ښځه د طلاقه د الله بنده نیکبخته په دې د عمل ولې نه کولو 4 کاله تا زنا وکړه خپلې ښځې سره او دا بچی دی چې پیدا شو په زنا کې پیدا شي. اوس صورت خو دا جوړیږي چې بس د ښځې نه جدا شو بس دا ښځه تا نه طلاقه ده خو د الله بنده د آخرت فکر پکار دی. زمونږ خلک پښتو غیرت وخوړو صرف ورته دا غیرت په دې وخت کې رایاد شي بیا طلاق دې ولې ورکولو چې دا غیرتونه په ځان باندې کېن طلاق به دې نه ورکولو چې ته وراتو چې ښځې ته وایي بس 1 2 3 کیسه ختمه بیا وروستو جړاګانې او فریادونه کې دې کې به څه لاره رو نه ځي دې کې به څه چلو نه شي نو د خولې نه دا الفاظ لرې ساته دا وړې خبرې نه دي. که ته جدا شوې ښځه در نه جدا شوه منځ کې دی چې کم بچي دي نو هغه به منځ کې ځوړند دی د هغې زندګي د غرق او تباه که نه به د دین وي او نه به د دنیایي. نو دا څومره عمل چې تا نه چې په دې باندې الله ته وجاړه استغفار پې وکړه چې الله دې معاف کړي او د ښځو نه جدایي اختیار کړه.